أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وآید اخبر امتا اذا طلقتم النساء ہر کلا چتاسو طلاق ورکی بیبیانتا فطلقوهن لعدتهن نو پس طلاق ورکوی تاسو دویتا لعدتهن دپارد عدت دوی یعنی مخ کی د بیمارینا د صفائی په زمانه کې چې عدت په صحیح طریقې سره تیر شي. واحصوا العدة او شماری تاسو عدت لرا اغی ورزو د عدت لرا. واتقوا الله ربکم ویریږئ تاسو د الله نا زان بچ کئی تاسو د نافرمانی د الله نا ربکم چی رب ستاسو دے. لا تخرجوهن من بیوتهن موبا سی تاسو دے زنانو لرا د کورونو خپلونا. ولا یخرجنا او ندیوزی دوی إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مگر پهاغ وقت کی استلیشی چرات للوکی پاغی بے حیائی خکار سرا. وتلك حدود الله او دادی پولی دا اللہ تعالی دادی حکمنا قوانین دا اللہ. ومن يتعد حدود اللہ او چاچے تجاوزو کو چاچے خلاف ورزی وکڑا دا حکمونو دا اللہ نا فقد ظلم نفسا نو یقیناً دا ظلم کڑے دے پخپل زان دا ظلمو کو پخپل زان. لا تدری تا تپت نشت دے لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا شاید چی اللہ تعالی پیدا کری بعد ذالک ورست دی یو طلاقنا امرا سنوی خبری لرا د نفع خبری لرا د موافقت او د رجوع هغی خبر لرا. فاذا بلغنا اجلهن پس ہر کلا چی دوی ورسیگی هغی نیٹی خپلتا یعنی ورنزدیشی عدت پورا کیدلتا. فامسکوهن بمعروف نو بس وساتی دوی لرا پخکلی طریقے سرا د شریعت مطابق. او فارقوهن بمعروف یا جدا کئی تاسو دوی لرا پخکلی طریقے سرا د شریعت مطابق. واشہدوا ذوی عدل منکم او گواہان ونسی گواہان جوڑ کڑی اغد دو عادلان دو انصاف پسندہ منکم ستاسنا. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ او قائم وی ادا کوي گواہی لرا خاص د اللہ دبارا. ذالکم دا حکمون چی دی تاسو توایم یوعظ بیہی وعظ کولے کیگی نصیحت کولے کیگی بیہی پدی سرا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
هاغ چاہتا چه هغه ایمان لري په الله او په ورځ اخیری یعنی په ورځ د قیامت ومن يتق الله او هاغ سوک چه ویرید د الله نا هاغ سوک چه زان بچ کو د نافرمانی د الله نا یجعل له مخرجا نو پیدا بکڑی اللہ تعالی د پارا مخرجا لار د وتلو لار د خلاصی ويرزقه او رزق بورکی اللہ تعالی دتا من حیث لا يحتسب د هاغ زینا چه گمان بنوی ددو ومن يتوکل علی اللہ او هاغ سوک چه توکل کوي اعتماد او بروسه کوي پا اللہ باندے فهو حسبه نو پس دغ اللہ کافی دے د پارا ان اللہ بالغ امره بیشک اللہ تعالی پورا کون کے دے کار خپل لرا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا یقینا گرزول اللہ تعالی دا ہر سیز دبار یو اندازہ یو تقدیر واللائی یئسن من المحیض من نسائکم او هاغ خزی هاغ زنانا یئسنا چنا امیدوی من المحیض د بیمارینا من نسائکم د بیبیانو استاسنا ان ارتبتم کجرت پشکی ایتاسو چی د دوی عدت پو سرنگی تیریگی فعدتهن 3 اشهر نو پس عدت د دوی دے 3 میاشتی واللائی لم یحضنا او هاغ زنانا چه هغیت بیماری نرازی د مرض د وجنا یا د ماشوموالی د وجنا د هغی عدت هم 3 میاشتی دے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ او خاوندان د حمل خاوندان د امید اجلهن نیټه د دوی یعنی عدت د دوی چې ده ایضعن حملهن هغه دا دی چې وزیږوي هغې امید خپل لرا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا او هاغ سوک چی یریگی دا اللہ نا یجعل له نو پیدا بکی اللہ تعالی د پارا من امره پکار دکی یسرا اسانی لرا ذالک امر اللہ دے دا حکم دا اللہ انزله الیکم چی نازل کرے دے دی حکم لرا الیکم تاسوتا ومن یتق اللہ او هاغ سوک چی ویرد دا اللہ نا زان بچکو دا نافرمانی دا اللہ نا یکفر عنہ سیئاته نو ختم بکڑی اللہ تعالی ددنا گناہن ددو ویعظم له اجرا او زیاد بورکی دتا اجر دد بدل دد اسکنوهن اسوی تاسو دی زنانو لرا دی بیبیانو لرا من حیث سکنتم پہا غزی کی چوسی گئی پکی تاسو موجدکم
داغی طاقت مطابق خپل داغی خپل وس مطابق ولا تضاروهن او تکلیف مور کوي دویتا ضرر مرسوي دویتا لتضيقوا عليهن د دې دپاره چې تنګي راولئ تاسو په دوی سختی وکړئ تاسو په دوی وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ کچرته وي دا زنانا خاوندان د امید فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ نو پس خرچ کوي په دوی حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ آن تردی چې وزیږوي هغې امید خپل لرا تر هغې پورې به دا په عدت کی او تر هغې به ورله نفقه ورکې فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ پس که چرته دوی پی ورکول لکم اولاد ستاسو لرا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ نو پس ورکوی تاسو دوی تا هغه مزدوری د دوی اجرت د دوی وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ او مشوره کوي په مینس خپل کې په ښکلې طریقې سره وَإِن تَعَاسَرْتُمْ او که چېرته تاسو سختی کوئ د یو بل سره یعنی جوړښت مو نه راځي فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى نو بیا دې پی ورکوي د ماشوم لا د اولاد لا اخرى نور زنانا بل خزا لينفق ذو ساعة من ساعته خرچ دی کوي خاوند فراخی یعنی دا مالدار سړی من ساعته داغی مالداری خپلنا یعنی د خپل وس مطابق د خپل طاقت مطابق ومن قدر علیه رزقه او هاغه څوک چې تنگ وي په د باندې رزق د یعنی غریب وي فلینفق پس دې خرچ کوي مما د هاغې سنا آتاه الله چې ورکړي دي الله تعالی دتا لا یکلف الله نفسا نه مکلف کوي الله تعالی هیڅ چا لرا نه بار کوي سختی الله تعالی په هیڅ چا الا ما آتاها مگر مطابق د هاغې چې ورکړي دي دتا سيجعل الله بعد عسر يسرا زرد چې الله تعالی به پیدا کی ورستو د تنگینا ورستو د سختینا یسرا اسانی لرا فراخی لرا